دی پسې دویم قانون چې کوم دی نو لیتود عین ناواله دی. ورته وایي چې دې قانون خلاصه داسې ده چې هر هغه کلمه چې په هغې کې التقاء ساکنین علی غیر حده راغلي نو په هغې کې به وګورئ چې لومبنۍ پکې ساکن غیر مد وي او یا پکې راغلي وي او دا یا چې کومې دا د وحدت دپاره یعنې د واحد په صیغه کې راغلي وي نو دغه یا له به چې کوم دی نو موږ څه ورکوه د دې د حرکت به چې کوم دی نو موږ کسرې سره بدلو یعنې دې یا د وحدت له یا چې کومه د واحد دپاره راغلي وي نو دغه یا له به چې کوم دی نو د حرکت او د دې د جزم چې کوم دی نو دا به موږ کسرې سره بدلو به. اوس ماشوم به تاسو بیا راولئ ورته وایي چې ګورئ بچي لکه دلته کې لیتود عیننا نو دا په اصل کې څه وه تود عینا په شان د تضربینا ورته به وایي چې دا د فعل مجهول صیغه ده تود عینا تضربینا نو موږ څه وکړلو په دې کې هو لومبنی قانون چې کوم دی نو هغه کاله ولورېږېده یا متحرک ده او ماقبل چې کوم دی نو مفتوح دی نو دا یوه یا موږ الف سره بدله کړله نو تود عین نه جوړ شو چې کله مو دا الف سره بدله کړله او دا ترې جوړ شول نو التقاء د ساکنین د الف او د یا ترمنځ راغی نو د الف موږ حذف کړو نو تود عینا ترې جوړ شو عینا تود عینا بیا چې کله دا ترې جوړ شو نو د دې نه پس موږ لامې مر راوړو چې کله موږ لامې مر راوړو نو اخر نه به دا نونو دا چې کوم دی نو وغورځېږي نو تود عی شو نو تود عی شو کله چې دا نون وغورځېدله نو لامې امر نه پس دلته کې بیا موږ نون د سکیلې راوړو چې نون مشدد موږ راوړو د سکیلې نه تود عینا شو نو دلته کې یا ساکن او ورپسې نون چې کوم دی نو ساکن راغی زمین قانون اوس دلته کې په دې کې لګي وګورئ دا یا چې کومه راغلې ده نو دا د وحدت دپاره راغلې ده یعنې د واحد په صیغه کې راغلې ده او دا یا چې کوم ده نو دا یا مده هم نه ده ځکه چې یا مده دې ته وایي چې د یا نه مخکې چې کوم دی نو څه وي زیر وي یا ساکن نه مخکې چې کوم دی نو زیر راغلی دې ته څه یا مده ورته وایي اوس دلته کوم دی نو دا یا چې کوم دی نو دا څه ده دا غیر مده ده نو تدې یا ده جزم تدې دا سکون چې کوم دی نو دا موږ سره بدل کو دا به موږ کسرې سره بدل کو نو لیتود عینا به شي لیتود عینا نو په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو په دې باندې پوهه کول پکار دی.